حفظه الله دا یو عالم دی د کتاب تعارف کتاب کیسې ما نه راغلی چاته دا عبدالرحمن چې ټایټل یې داسې یو لیکل کې داسې یو افغاني واده کړی دا سم لیکلی دا کتاب د چا دی هم پوسټ کوه هم مضمون په ایمان پرې التغذیه فی التعزیه د تعزیې په دوران کې چې د مړي کور والا خلکو له خوراکونه ورکوي آیا دا جایز دی او که دا جایز نه دي نو د دې په جواز باندې هېچا قول نه دی کړی سیوا د خېټه مال چې د خېټې پسې مړ دی هغه دا وایي په دې کې روایات دي په دې کې د مفسرینو اقوال دي او په دې کې ستاسو د فقه حنفي او د فقه شافعي او د فقه مالکي او د فقه حنبلي د هغې د دنیا اقوال یې رانقل کړي په هغې سره دا ثابته کړې ده چې تغذیه فی التعزیه دا ناروا نه دي پکار د مروت تقاضا دا ده چې د محلي خلک د راځي د تعزیې په دوران کې د خلکو له څه ورکوي روټۍ ورکوي دا ملګري کتاب لیکلی دی او په دې باندې د دین بابا جي او د مفتی دادالله صاحب او د علامه زاهد الراشدي صاحب تقریزات کې هم یو پسند ورکوي مهرباني وکړئ دا یو بهترین کتاب دی او د یو رسم بد د ختم کولو دپاره مدلل دی وایي ملګرو رسم بد ختمیږي په عمل باندې رسم بد ختمیږي غیر شرعي رسم هغه په عمل په بنیاد باندې ختمیږي په هندوستان کې مسله راغله چې دا کونډې ډېرې زیاتې دي او د دې کونډو خلکو د دې کونډو زنانو چاته ودول پکار او د دې تحریک محرک مولانا محمد قاسم نانوتوي صاحب هلته یو ملا وهغه نو چې کله دا تحریک شروع کړو د ابتدا هغه وکړله کونډې په نکاح باندې واخیسته نورو له چې ترغیب ورکړو هغه ټول دې د څه تیار نو رسم غیر شرعي دا به اولا ختمیږي په عمل باندې چې ته په خپل عمل سره ثابت کړي او دویم د خپل عمل لپاره ستا لپاره دلیل پکار دی او د دلیل په طور باندې دغه کتاب دی چې التغذیه فی التعزیه میت کېږه کانا او الکلانا چې دا ورغلي دی ورته خوري او چې چاله ورغلي دي هغوی یې پرېښودوي آیا د دې شرعي څه حکم دی د دې لپاره دا کتاب دی دلته یو ملګری دغه سره دا کتاب ولیکي چې چاته ضرورت وي انشاءالله